قسم دی چې دا جامه بدنامه شوه، دا سپینه جامه بدنامه شوه، دا د اهل الله او د علما او د صلحاو دا جامه بدنامه شوه. ولې بدنامه شوه؟ زمون خپل کردار دی، دې کې لوی کردار په دې بدنامي کې دا زمون د علماو دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن پیغام زما د هغه علماء کرام ورونو په باره کې دی کوم چې مدارس او یا مساجد لپاره چندې ټوري، او یا هغه عوام ورونه چې هغه د علماو جامع اختیار کړی وي او مدارس یا مساجد لپاره او یا د ځان لپاره چندې ټوري. مدرسه او مسجد جوړول ډیر د ثواب کار دی، ډیر اهم او ډیر افضل ترین کار دی، ډیر د ثواب کار دی. څومره کردار په معاشره کې چې د مدرسې او د مسجد دی، دومره کردار زما په خیال د بل څه په معاشره کې نشته. لیکن د دین اهم ترین کردار چې دی هغه دغه کس دی، دا کوم چې دا کس د مدرسې او مسجد لپاره چنده ټولي. اوس دومره اهم کردار د مدرسې او د مسجد په معاشره کې دی، نو پکار دی چې مونږ تاسو هم ځان سره احتیاط وکړو په چنده راټولولو کې. زمونږ تاسو دا جامه چې کومه ده، دا سپینه جوړه، دا سپینه ټوپۍ، دا حولیه، دا د علماو صلحاو د دې حولیه ده، د اهل الله والا حولیه ده. لیکن نن سبا دا حولیه دا د اهل الله والا نه ده پاتې شوی، دا د صلحاو نه ده. بهر معاشره کې ته په دې حولیه باندې په دې نه یادېږي چې دا یو عالم راغی، دا یو الله والا بنده راغی. یو مختصر خبره ما سره بل ورځ یو واقعه وشوه، هغه تاسو ته بیان کړم. زه تقریبا 2-3 کاله بعد د رور دکان ته ملاړم، د رور خواته ورلم، چکر ته ورلم یو 2 ورځې لپاره. چې زه څنګه دکان ته انټر شوم، نو رور ما ته راپاسېد، ځکه کشر او زه ډیر وخت بعد دکان ته لاړم، نو زما د عزت په خاطر ما ته پاسېد، ما ته دکان دروازې ته رالو. چې زه دننه کېدم نو دا بل رور مې بهر ولاړو، ما سره چې کوم نو هغه بهر نه یو بل کس هغه را دننه کېدو دکان ته، هغه بل کس چې را دننه کېدو نو هغه روان شو، واپس را دننه نه شو. نو ورور ته مې وای بیا چندو والا راغی. دا خبره ما په دې غوږ واورېده، خو ما ځان غلی کړم، ما بس مېلمه سړی مه پرېږدوه چې څه وویل ښه وویل، د هغه سوچ به دا دومره وي. چې زه کله کېناستم ورور سره، نو ورور مې ما ته وایي چې خبره به دې اورېدلې وي. ما ورته او ما خبره واورېدله، ډېره ښه مې واورېدله. ما ته وایي خفه نه شې، زموږ ډېر ښه ملګری دی او دا دی واغه دی، کیسې راته وکړې که نه. ما ورته وایم ډېره ښکلې خبرې راته وکړه، ته خو ما ته وایي چې خفه نه شي، خو زه په دې خبره ډېر خوشحاله شوم. وایي ولې؟ ما ورته وایي مې د عوامو په مخ کې زمونږ د حولیه، زمونږ د سپینه ټوپۍ، زمونږ د سپین لباس دا اوس د علماو پاتې نه شو، دا اوس د صلحاو پاتې نه شو، دا د اهل الله والا پاتې نه شو. دا حولیه، دا لباس، دا سپینه ټوپۍ یا پګړۍ دا اوس د چندو والا پاتې شو، دا اوس د علماو نه دی، دا د چندو والا لباس دی. ما ته وایي دا ولې؟ ما ورته دا لازمي خبره ده، دا سړی به د چندو والاونه تنګ شوی، که تنګ شوی ته نه نو دا کېدی نشي چې دا خبره وکړي. بهر کیف چنده ټولول نه، مدرسه جوړول، مسجد جوړول ډیر یو لوی کار دی، ډیر اهم کار دی، ډیر د ثواب کار دی. لیکن زما په خیال دا خبره نن سبا بالکل د مسجد جوړولو، د مدرسې د جوړولو ضرورت نشته. هر هغه کس چې هغه صاحب استطاعت خلکو سره دغه تعلق نه وي، یا په خپل د صاحب استطاعت نه وي، دته بالکل د مدرسې جوړولو ضرورت نشته. د دومره چې مدرسې فکر وي د سره، دومره د مدرسې سوچ وي د سره، دومره د معاشري سوچ د سره، د لاړ شي د دنیا مدارس جوړ دي، بل مدرسه د کامیابه کی، بل مدرسه کې د مدرس فری درس ورکي، او مدرسې والا ته وایي چې زه به تا د میاشتې دومره روپۍ درکوم، د ده کار به هم روان وي، مدرسې والا به هم د خوشحال وي. نن سبا د چندونه پوره غوبل جوړ دی، پوره کیسه ته جوړه ده. ریډیو والا ته به هم ولاړي، د مدرسې رسیدونه به ورسره وي، د مدرسې کاغذونه به ورسره وي، هر څه نمبر، علاقې، پته، هر څه به پې لیکلي وي. او د زمونږ فلانکې مدرسه د جی وفاق سره هم ملحق ده، او دې ته مونږ چنده ټولو،
دا جوړو دي کې یتیمان دي دي کې دا دی د فلانکې دی ډینګې دی. زمونږ مسجد ته یو کس راغلی او عالم امیم نو عالم چې زه سره کېناستم هغه رسید مې چې وکتو هر څه مې وکتل. دلته نږدې د یو علاقې داسې یو سایډ ته مدرسه وه. نو خیر هغه ټیم باندې زه بار ووتم. ما هغه عالم ته ټلیفون وکړ. ما ورته وایم داسې ستاسو د مدرسې یو خادم راغلی دی، ستاسو د مدرسې یو سفیر راغلی دی چندې دپاره. ما ته وایي ځای په ځای ونیسه ویې تړه. زمونږ مدرسه بدناموي. نه زمونږ د مدرسې سفیر شته، نه زمونږ د مدرسې څوک داسې مونږ چاته اجازت نه ورکوو چې زمونږ د مدرسې لپاره چنده هغوی وغواړي. زمونږ خپل داسې الحمدلله وایي داسې عوامو کې داسې اهل الله شته چې هغوی مونږ ته ویلي دي چې بس ته مدرسه چلوه او نور ته د هر څه نه بېغمه، ته صرف زمونږ ماشومانو ته دین ښایه، نور ته د هر څه نه بېغمه اوسه. نو به هر کیف هغې کې لږ ټیم ولګېدو خبره کې چې بیا راتلم هغه کس تلی و نه. نو بیا ورپسې وګرځېدم خو بیا مې پرېږدوه اوس د عوامو په مخ کې د علماو جامه یې چولې ده، پګړی یې والی دی او د عوامو په مخ کې اوس بې عزته کېږي. مې نه دی پکار. به هر کیف چنده به چانه الې چې ښه درته پته وي چې دا صاحب استطاعت سړی دی او ورکوي چنده. نن سبا د حالات تاسې وګورئ کومه مهنګایي روانه ده، کوم بوره حالت روان دی په دنیا کې، خصوصا په دې خداداد ملک کې. کم بد حال د عوامو روان دی چې د 1 روپۍ شی په 20 روپۍ باندې دی، یو شی به چې په 100 میلاوي دی اوس په 500 میلاویږي. نو په دې حالاتو کې یو سړی رواني ریړې والا ته مودرېږي، یو سړی رواني بلکې تر دې پورې ریړې والا ته به کسان ولاړي، دکان والا ته به کسان ولاړي، سودا به علي ده به ورته د مدرسې رسیدونه نیولي. دا زموږ مدرسه د جي، دا زموږ مسجد د جوړېږي او موږ له چنده راکړي. خدای دپاره ګزاره وکړئ، خدای دپاره لږ خلک وپېژنئ، لږ ځای وپېژنئ چې چا ته به چندې ته ورځو، څنګه به چندې ته ورځو، کم ځای ته به چندې ته ورځو، چا نه به چنده غواړو. هر ځای هم د چندې نه وي، هر ځای هم د سوال مینت زاری نه وي. قسم دی چې دا جامه بدنامه شوه، دا سپینه جامه بدنامه شوه، دا د اهل الله او د علماو د صلحاو دا جامه بدنامه شوه. ولې بدنامه شوه؟ زمونږ خپل کار دی، زمونږ خپل کردار دی. دې کې لوی کردار په دې بدنامي کې دا زمونږ د علماو دی چې مونږ په دې پسې आवाज اوچت کو چې دا د علماو په جامه کې کم عوام ګرځي، کم بيدینه مخلوق ګرځي، چې دا ایثار شي، چې دا ایثار شي. ډیر مدارس داسې دي چې بعد کې پته چلیدلې چې تاسو خو فلانکی ځای کې هم چندې ټولېدلې او اړو مدرسې هغه خوار غریب ته وړو پته نه محتمم ته ناظم ته. لہذا دا چند ټوټه پوټه خبرې الله رب العزت دی وکي چې تاسو تر غوږه رسیدلی او په دې عمل کړي او د دې لپاره आवाज اوچت کړي، आवाज اوچت کړي. ورنه د مدارس او د مساجدو په نوم باندې ډیر بره حال روان دی. د مدارس او د مساجدو په نوم باندې چې کومه چندې کیږي، 2 نمبري ورونی کیږي، ډیر په هاي لیول باندې روان دي. ستاسو ورور محمد یونس الوزی او دعاګانو کې یاد ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.